د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حدیثونه او د آیات نازلېدل. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د 6 کالو په عمر کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله. مکه مکرمه کې نکاح وشوه او د 9 کالو په عمر کې مدینه منوره کې واده شوه. چې د 18 کالو شوه، نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه تشریف یوړ. د 18 کالو عمر څه عمر دی چې دې کې دومره دینی مسلې او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشادات او عملونه د دې نه نقل کولی شي چې څه اندازه یې نشته. مسروق رحمت الله علیه فرمایي چې لوی صحابه ما ولیدل چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه به یې د مسلو پوښتنه کوله. عطا رحمت الله علیه فرمایي چې د نارینه‌و نه زیاته د مسلو نه خبرداره او عالمه وه. ابو موسی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم علم مشکل به مونږ ته پیښ شو، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه به د هغې متعلق تحقیق میلاوېده. 2210 حدیثونه د حدیث په کتابونو کې د دې موجود دي. پخپله فرمایي چې ما مکه مکرمه کې په وړوکوالي کې لوبې کولې. دغه وخت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې د سوره قمر آیات مکه مکرمه کې د 8 کالو عمر پورې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پاتې شوې ده. په دې کم عمر کې د دې آیات د نازلېدو خبر کېدل او بیا د دې یاد ساتل دین سره د خاص محبت په وجه کېدی شي. کني د 8 کالو عمر څه عمر دی؟